جهنم نه خلاصي کوو چې موږ په صحیح معنی کې د الله د حکم تعمیل وکړو او موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرامین د هدایت په ثابت والله إنا أنزلناه في ليلة القدر ما ذا قرآن فاشهد قدر كنا بكرده وما أدراك ما ليلة القدر تاسو د صفته د چې د شپه د قدر څه شي دی د قدر د شپه یو صحابي ته پوښتنه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د شپه د معراج کې لاړ نو الله جل جلاله ما ته جنت ما ته دوزخ ما ته د خپل امت ټول چې کوم دي حالات کو خو او ما د دې ته پوښتنه نو زما د یو دوه امتیان په आपस کې جګړه و دا حالات ما باندې مشتبه شو او ما ته دا پته کو نه لګیږي چې دا شپه کومه تاسو دا شپه د قدر چې کوم دی دا د عزت شپه چې کوم دی دا د اخیری لسو شپو د رمضان کې کوله نه تکای هغه کې دی 21واں یوشتم 23واں درویشتم 25واں 25واں 27واں 28واں یو کم دی نو دا 15 شپې دي نه د دې په حساب پته دا ټول شپې ورونه هله دی دا نه چې په دغه شپه باندې کې دي شي الله یې وایي او بعض وخت کې په داسې شي دي چاته په دې یوشتمه کې دی او چاته په یو کم دی دا الله نو عرض می دا کو چې الله جل جلاله فرمایي و ما ادراک ما ليلة القدر تاسو د سبد چې د شپه د قدر څه شي دی ليلة القدر خير من ألف شهر دا شپه دا د قدر د شپه چې دا غوړه ده من ألف شهر د زرو میاشتو تقریبا اتا اتیا کړو نو اتا اتیا کړو په زموږ ستاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دی اولنی اسمان ته پښو د معراج کې راغی زمکه درا کوږي د موسی علیه السلام دې په کوم محبوبا الله درته کوم الله درته سړاله درکا بس وی یو کال روزي پر لپسې او 50 منځونه راته توخه کې راکړل وا محمد صلی الله علیه وسلم زما د امت غټ غټ عمرونه ډیر لوی لوی وجودونه ډیر چې کوم دی ورسره سہولتونه زما امتیان تاسو کړی چې زلاشا الله تعالی چې زما سره د رحم او کرم معاملې وکړه زما امتیان دې کمزوري چې دا ټول نشي ورته او دې ورته لس میاشتې روزي نیسئ او 15 سمې منځونه کوئ بیا چې دی اولنی اسمان ته راغی موسی علیه السلام دی بیا تاسو محمد صلی الله علیه وسلم سوشي کړه وی او الله رسول دې کیسې سره وی دوه میاشتې راته روزي وغلی او 15 راته منځونه کم ته وی نه کنا ستاسو امت عمر ډیر کم دي بیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام زما استاد دې رسول هغه د زګران نو دې اخیری زمانه دې امتی ته چې دې تراوت نه ودی د باندې چې امام صاحب کله یو ګډي وګدا آیاتونه او وګدا سورته شروع کړي دی وی خدای پاک د خدای پاک داسې کړه په قرآن ما ته کومه وی څه چلګي ور زما په کار کې کا ته دی کا وداني او لار مینا جوړ دی خصم مینا جوړ دی بچی مینا جوړ دی شل باندې ورته شوکا پدې سینه کې چې کوم ورته معمولی و حضور علیہ السلام بیا د موسی علیہ السلام په وینا باندې لاړ الله تعالی العالمین او ډېر کمزور زوی پنځه مونږه د نور په او میاش په دروځي انداز نه پیری رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې اولنی اسمان نه په بر موسی علیہ السلام د الله په الله ور پړګه جوړ نه پیری زما استاد دې خرسری امتی په خاطر باندې الله ته دلیل الله ته مینت او زاری کړی دي جولې ورته وړولې دا چې زما د امت کم
کمزوري دي دي دا نشي برداشت کولی. الہ العالمین تحقیق ورسره وکړه، خبر سره وکړه، سهولت ورکړه. الله جل جلاله یې خبره منلې ده. ویزا دا پنځه منځونه چې کوي د 50 سره او دا میاشت روجي چې نیسي نو د یو کال ثواب به ورله ورکوم. خو پکې څه خو درته وایم، خو پکې چې کله دا کال کې څلور روجي چې دا حرام دي، څلور څو روجي حرام دي، څلور روجي په کال کې چې څوک نیسي حرام نیسي. د شیطان ملګرتیا به کوي، د الله رضا پکې نشته. هغه څلور روجي اولنۍ ورځ د وړوکي په دې ورځ باندې روژه نه کېږي د شیطان روژه، او د لوی اختر لومبنۍ دویم او درېیم دا کال کې څلور روژې دي چې دا حرامې دي په څلور ورځو. شاید چې تر نن پورې د چاني وړوکي ځلې بیا د دې نه علاوه چې کله دا لومبۍ ورځ تېره شوه نو د دویمې ورځې نه په شروع کې دویمه، درېیمه، څلورمه، پنځمه او شپږمه او اوومه، لکه چې یو پر درې نو شپږ روژې به ورپسې ونیسي. نو چې شپږ روژې دې ورپسې ونیوې نو دا داسې شوې که صیام الدهر، لکه چې دا کال روژې مونږ هغه شته ته چې کوم دی مړه په دې تندي باندې ډز دی او چې کله د اختر هغه اوبوس مړ وي یو ورځ به بیا کوم بیا وکړه یا خدای پاک بیا روژې ته به یو ورځ بیا کوم په ځان را باندې نو بیا هغه ثوابې روژې ورپسې چې کوم دی په دې نیت باندې دا ډېر غټ زړه غواړي. الله جل جلاله دا روژې په ډېرو امتونو باندې فرض کړي، څنګه چې په موږ باندې فرض بیګا مې یو ځای کې مسله کوله چې هغه روژې د هرې میاشتې په ډېرو قومونو باندې الله فرمایي کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودة پشمار یو څه نو پشمار ورځې دیار لسمه سوار لسمه دا په ډېرو امتونو باندې فرض وي او په دې مسلمانانو باندې د مکی تر دوره پورې په دې ټولو مسلمانانو باندې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې نه مدینې ته لاړ نو آیاتونه نازلېدل، احکامات شروع شو. نو الله فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. تاسو باندې اوس دغه روزه بهشکه باغې کې ثواب دی خو فرض دی. دغه ته اوس ایام بیز وي، سی ورته ایام بیز یعنی سپینې ورځې سپینې شو. دغه کې ګوره په 11مه کې اوس کومه حرامه اوس 12مه کې او په 13مه کې ځکه ورته ایام بیز. دا روزه کو سګنی سنوري زیات ثواب دی خو فرض نه دی. اوس فرض دی شهر رمضان الذي انزل فيه القران. تاسو باندې اوس چې کله رمضان المبارک راغی نو د دې روزې در باندې فرض دي. تاسو کې چې څوک ژوند دی او د میاشتې کومنده نو فلیصمه دې به دا روزې نیسي. الله فرمایي ومن كان منكم مريضا او على سفر. تاسو کې یو سړی بیمار دی یا په سفر فعیدة من ایام اخر دې به دا روزه نه نیسي او د وروستو ورځو نه به بیا پوره کوي. دا نه چې معاف او یو پکې شیخ فانی دی. شیخ فانی هغه ته وایي چې قبر کې خپل ځوړندې خپل همونه په قبر ته ځوړندې هغه سړی چې هغه داسې بیمارۍ باندې بیمار دی چې په کټ کې پروت دی او د پاسېدو نه دی او هغه ته الله دوباره توفیق ور نه کړي د پاسېدو نو هغه دپاره بیا یو کس د سرسایې په واقع یاد ساتئ الله څنګه د قرآن عظیم کې وایي خیر من الف شهر دا یو شپه عبادت نو په دې کې د ګناه وکړه دا غړي هم د اکا او کیا کارونه په دې کې د دروغ وي په دې کې د زنا وکړه په دې کې د غلا وکړه په دې کې د چغلي وکړه دا په دې برابر دا نه ثواب برابر دی او عذاب نه دواړه برابر is equal to دا دواړه برابر دي. دې کې چې کوم دې کمی او بیشي نشته. یاد ساتئ په دې کې مونږ له پکار دي چې موږ الله رضا ترلاسه کړو. الله تنزل الملائکه والروح فيها باذن ربهم من كل امر. په دې شپه کې د الله په امر باندې ټولې فرښتې سره د روح الامین جبرئیل امین راکوزي د سره لپاره د دې مؤمنانو د امین
دومره کړه چې کوم دی الله ته وړاندې کړي په هغې د مهر وهلو هغه د پاسکېدو دپاره او هي حتى مطلع الفجر او دا تر د سبا د راحتو کله چې امام سهار بانګوي نه سبا راغلي نو تر دغه وخت پورې چې کوم دی دا ډیوټي د هغې شروع ده نو بعضې خلک پکې چې کوم دی په وضو خوبونه کوي رسول الله صلوات والسلام موږ او تاسو ته دا د لوټ مار میاشت په دې کې ټول جهنمونه بند ټول جنتونه کولاو دي ټول شیطانان تړلي شي ټول د جنت دروازې کولاو صرف نفس دې لګي کله کوته او سایه کېږي جنت تدل بس دې خولي او بالکل پکې حاصل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا موجه چې دا تاسو په وړاندې د احادیث او تصدیق ورکړي راشو کولې وي یې به درته چې دا موجه چې دا نو دال په خانه زمانه کې په اصول باندې جګړې کوي د کفارو سره د مشرکینو سره د دین د دشمنانو سره مسلمانانو په ډال ځان بچو او دغه کافرانو په مسلمانانو ځان بچو دغه ډال او توره به چا سره دا به میړانه او دا به کوم دینو پهلوان او دا به کوم دینو منلې شوی ځوان او چا سره به دا شي نو هغه به کوم دینو په منځ باندې دوه گزارونه خړو او واړو کېږي یعنی په من به کوتره کړو نو یاد ساتئ چې الله ودا د جهنم نه راځي او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث قدسی فرمایا حدیث قدسی هغه چې الله ډایرکټ هغه وینا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نقل کیږي القاء او تکي ډایرکټ دې ضرورت او منځ کې جبرئیل امین حایل شوی دی الله فرمایي الصوم لي وانا اجزي دا روزه زما د پاره او زه په خپل بدني ثواب ورکوم ځکه چې په نورو عبادتو کې سنس حیثیت کې او سنس مقام او مرتبه کې د هغې چې کوم دین پته لګي ځکه یو سړی لمونځونه کوي نو خلکو ته پته لګي کاکا راځي د وخته ځان لمونځ او چې کوم دین لمونځونه هم کوي دغه شانتې قاري صاحب راځي بل راځي دغه شانتې څوک صدقات او خیراتونه کوي د دې هم پته لګي که ته نه وایې په پټه یې د شپې ورکوې نو هغه مې په ټانکي رارسوي ټانکي رارسوي روپۍ راکړې لې ورسره خوشي سرسایه ما ته په پته چې زما په وس نه کېده خدای دې خوشاله نو کوم استمتاع ته پته وایي چې څنګه هغه په ټانکي ورکړي نو ورته بل ځای چې کوم دی راشه کوي دا خبرې لا شي پرېش نو پسنه سره چې د هغه کې ریا او هغه کې نمود او نمایش راشي تاسو وګورئ چې کله یو سړی روزه نیول نه بل ځای ته پته نه بغیر د الله د ذات نه کته چاته ظاهر نه کی نو هیڅ چاته پته نه لګي د دې وجه الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې جزا یا خپل ما یا ملائک د دې د ثواب د ورکوونکي حقیقي یعنی دا دومره درون او وزنی ثواب دی چې دا به زه په خپل ورکوم او هغه دا چې الله په خپل قدرت کامله د دې لپاره یو دروازه جوړ کړی دا چې هغه کې باب وکړي اره دروازه چې د نیک عملونه اواز ورته کوي چې په دې دروازه راځه دا باب ریان چې الله په دې ځا او تبا او بخلي ستاسو کارونه په بخلي دي جنت الله مونږ هو د کونډې ځامن یو د سيونا د کونډې زوی سوتي ګلم نه کوي نو مونږ هغه خلک یو چې مونږ په خپل عمل او عبادت او ریاضت او مهنت کړی دی دا الله مدد را سره شامل حال شي دا الله غره واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين روزه دې چې بیا امين او محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد زدواركم وتاسو امين وای ان شاء الله تبارك وتعالى تاسو توجه عمده یو یقین زمونږ دی دا الله رسول فرمایي چې درود شریف راځي نه نو په دې مینس کې چې کومه دعا دې کومه مسیح په اخر کې بیا درود شریف وایي الله یې خامخا قبلې د دې وجه زبار تاسو دا چې درود شریف وایي نو درود شریف ډیر یو وزنی دا الله په در کې چې کوم دې نو منل شوی او مقبول عمل دی د دې وجه کوم د زړه